الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نننی گفتگو به زمونږ د تراویح مطابقی د تراویح ثبوت او داغی مختصر فضائل او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د هغې د جمع سره ثبوت او بیا تراویح د دې تعداد چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح څو رکعاته کړي او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وروسته خلفای راشدینو څومره کړي او بیا د خلفای راشدینو نه علاوه جمهور صحابه څومره کړي او بیا د هغې نه پس تابعینو څو رکعاته تراویح کړي د هغې نه وروسته امت ائمو چې کوم دی نو څو رکعاته کړي او بیا عقلي دلایل چې عقل چې کم دی نو دا څو رکعات تسلیمي دا به انشاءالله درمیانه غونته گفتگوی نه ډېره زیاته اوږده او نه ډېره مختصر په غور سره د دې اورېدل دا به لازمي چې مونږ ته واضحه پته ولګي چې تراویح دا څه شی دی دا څومره نبی علیه الصلوۃ والسلام کړي دي او د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه وروستو چې کم دی په قرون ثلاثه کې د دې طریقه کار څنګه روان دی نو د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ روایت دی نسائی شریف کې چې ان الله تبارک وتعالى فرض صيام رمضان علیکم الله پاک پتا سو باندې د رمضان مبارک روزي فرض کړی دی وسننت لكم قیامه او ما پتا سو باندې قیام یعنی تراویح دا سنت ګرځولې دي فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا چا چې د دې روزې ونیوې قیام وکړو تراویح وکړي د ایمان په حالت کې واحتسابا او د ثواب په نیت باندې نو خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د ګناه نه داسې وځي لکه په کومه ورځ چې خپلې مور زیږولی او د ګناه نه پاکو عمدہ شان بخاری شریف کی روایت تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب یو کس د رمضان مبارک قیام وکړي یعنی تراویح وکړي قیام نه مراد تراویح دی د ایمان په حالت کې او د ثواب په نیت باندې نو غفر له ما تقدم من ذنب د مخکینی صغیر ګناونه الله تعالی ټول معاف کوي دلته په قامه کې د قیام نه مراد چې دی نو دا تراویح دي لکه مسلم شریف کې باب دی باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح دیلی باب داسې ورکړی او بیا مشهور شارح چې کوم دی نو دا د مسلم شریف امام نووي رحمت الله علیه د دې د لاندې نه لیکلي والمراد بقیام رمضان صلاة التراویح د قیام د رمضان نه مراد چې کوم دی نو صلات تراویح دي نو د دې روایتونو فضیلت چې کوم دی نو واضح شو همدغه شانتي سعید ابن حبان کې یو تفصیلی روایت ته یو کس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او تپوس وکړو یا رسول الله ارأیت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله ستا څه خیال دی چې زه دا ګواهي ورکم چې لا اله الا الله لایق د عبادت نشته سوا د الله نه
وانک رسول الله تعالی لا رسول وصلیت الصلوات الخمس او زه 5 ټیمه منځ وکم وادیت الزکات او زکات ادا کم وصمت رمضان وقمته او د رمضان مبارک روجي ونسم او د غیر شپې قیام یعنی تراوی وکم فممن انا زبر کم خلق نشماریګم قال من الصدیقین والشهداء نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د صدیقین او د شهداو نه بتا حسابېږي کتلی سی وکي نو دی کې چې کم دی نو یو قیام د رمضان هم شو بهر کیف دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صحابه له ترغیب ورکو فضائل به بیانول لکه نسائی شریف کې چې کم دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی فرمای کان یرغب الناس فی قیام رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د رمضان مبارک د قیام ترغیب ورکو داسې وجوبی حکم بین قوم من غیر ان یامرهم بعزیمت امر نبی علیہ الصلوۃ والسلام با وجوبی حکم نکو ترغیب به ورکو فیقول من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بهر کیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ترغیب بیانو فضائل به بیانول وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی فضائل بیان کړل دویمه خبره چې رسول الله مبارک چې کم دی نو جمی سره تراوی کړي دی او کنه دی کړي نو دا خبر ذهن کې یار ساتل وکړ دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمی سره صحابو له 3 شپې تراوی کړي دي 3 شپې تراوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی نو وکړي دا غین پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی نو تراوی د جمی سره صحابو لور نکړي او ان شاء الله تفصیلی وس روایت پراشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې یری نه پرې خو دی چې په تاسو باندې فرض نشي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رښتما 15 او 20 شپه چې کم دی نو صحابو له تراوی کړي وي دا غین پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام راونه و تراول د پاره درې چې په امت باندې دا فرض نشي او امت چې کم دی نو په مشقت کې پرې نوزي نو د رسول الله مبارک درې دریو شپونه اخوا به صحابو ځان لکولي چا پسې به چې کم دی نو 15 کسان ولاړ چا پسې شپږ کسان ولاړ دیو به خپلې تراویح چې نو دا کولې مختلف جماعتونه به لکه یو تفصیلی روایت مسند د امام احمد بن حنبل کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی فرمائے کان الناس یصلون فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان باللیل اوزان خلق به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعات کې چې کم دی رمضان کې رشپی قیام کو منځونه به کول اوزان په وړو وړو جمعاتونو کې یکون مع الرجل شیء من القرآن د چا سره به د قرآن څه حصه وي یعنی چا ته ور قرآن څه حصه یاد وه فیکون معه النفر 5 او 6 او اقل من ذلك او اکثر د چا سره چې کم دی نو 15 کسان به ولاړو په چا پسې شپږ کسان په چا پسې ردی نه کم په چا پسې زیات فیصلون بالصلاة په هغه پسې به بیا مونځ کوو قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمائی فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا من ذلك پریشپو کی وشپا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته حکم وکړو ان انصب له حصیرا علی باب حجرتی چې زه خپل حجرې د دروازې سره چې کم دی نو چټای خورکم یعنی د قیام د پاره د تراو د پاره نو ففعلت ما هم دغه شانتي وکړو فخرج الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ان صلى العشاء الاخره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسوتن د مز نه پس راوته نو قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمائی فجتمع الیہ من فی المسجد جمعات کی جس سکونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته ورجمع شول فصلى بهم رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلا طویلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو لوګدش پجی کندینو منځکو ثم انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام را واپس شو فدخل یعنی کور ترا داخل شو وترک الحصیر علی حاله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چټای په خپل حالت باندې پرې خوره فلما اصبح الناس کله چې خلق سبا کو نو تحدثوا بالصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم بمن كان معه في المسجد تلك الليله په دغه شپه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چا مونځ کړو نو هغه بهر خلکو ته خبرې شروع کړې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مونځ چې موږ بیګار شپې پر رسول الله مبارک پسې ټول شپه مونځ کړی نو قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمائی
وامس المسجد راجا بالناس ما خام لجی کم دی نو جمعات د خلکو نه ډک شنو فصلى بهم رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء الاخره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیول د ماسوتن منځ کو او ثم دخل بیته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته جی کم دی نو داخل شو وثبت الناس خلق په ځای باندې چې کم دی نو قایمو ناستو په انتظار باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنن بیا موږ له تراوی کوي نو قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمای فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما شان الناس یا عائشہ تو عائشہ د خلق سهال دی قالت ندیوی فقلت له یا رسول الله ما وی اید الله رسول سمع الناس بالصلاه البارحه بمن كان في المسجد کم خلق چې ستا سره پرون شپه چې کم دینو جمعات کې او بیگانو هغه خلکو ته خبرې کړې دي او خلکو دا غونه چې کم دینو ستاره منز مطابق خبرې اوریدلې دي نو فحشدوا لذلك لتصلي بهم نو دیو خلق را جمع کړي چې تو دیو لمنز وکي قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمای فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اتوی عنا حسیرک یا عائشہ تو عائشہ خپل چټای دی راون غاړه قال دا فرمای ففعلت ما دې وکړل وبات رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپرون کړه غیر غافل دا غافل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر صحابه پته و چې جمعات کې ناس دي یعنی په سوچ او فکر کې شپرون کړه وثبت الناس مکانهم او خلق په خپل ځای باندې لا قائم دي حتی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الصبح تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر مزل راوت فقالت حضرت عائشہ فرمای فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ایها الناس اے خلقو اما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلا الحمد لله ما په الله قسم دا بیگانه شپه چې کم دینو غفلت کې نه تیر کړي وما خفي علي مكانكم او نه زمانہ ستاسو په جمعات کې ناس ته چې کم دینو پټوا ما ته پته و چې تاسو جمعات کې ناس یې د تراو په انتظار باندې ولکنی تخوفتو لیکن ما ترا يروا ایفترض علیکم پتا سو باندې دا تراوی فرض نشي نو فکلفو من الاعمال نو تاسو با د داسې اعمالو چې کم دینو مکلف وګرځئ ما تطیقونه چې تاسو به د دې طاقت چې کم دینو بیا نه لرئ نو د دې یرې د وجې نه زه چې کم دینو راونوتم نو دا روایاتو نه نورو نه معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې شپې دي کې خدا یوه شپه ذکر او په دویمه شپه نبی علیہ السلام راونوت خو یو روایت دی د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف کې چې فکثر اهل المسجد من الليله الثالثه دریم شپه باندې خلق چې کم دینو جمعات کې ګڼ شو فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلوا بصلاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوت ندیو له منځ کو خلکو په دپسې منځ کو فلما كانت الليله الرابعه کله چې څلورمه شپه شوه عجز المسجد عن اهله جمعات د خلکو نه عجز راغین جمعات بالکل ډک شو خلک پکې نه راتلل حتی خرج للصلاه الصبح نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلورمه شپه باندې راونوت بلکې د سحر مزل راوت فلما قضى الفجر کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر مز ختم کو اقبل علی الناس خلکو ته را مخ کو فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم تشهود وی راغینه پس وی چې ګوره په ما باندې دا خبره پټه نه و چې تاسو جمعات کیئ ولکنی خشیت لیکن ما ترا یروا ان تفترض علیکم چې په تاسو باندې برا فرض شي فتعجزوا عنها او بیا به تاسو ردی دا کولونه عجز راشي نو فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم والامر علی ذلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو خبروم دغه شانتیوا یعنی خلکو بزان لږ کم دیرو تراوی کولی لګو لګو جمعاتونو سره او یو روایت کې چې کم دی هغه کې داسې الفاظ د مسند د امام احمد بن حنبل کې چې فلما اصبح کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبا کا قال له عمر بن الخطاب عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما زال الناس ينتظرونك البارحه یا رسول الله اے الله رسوله خلق همیشه ستا انتظار کو بیګار شپې یعنی تراونوت او ستا انتظار کو قال اما انه لم يخفى علي امركم
په ما باندې د دیو امر او معامله پټه نه ولکنی خشیتو لیکن ما ترایر و ان تکتب علیهم چې پر یو باندې به دا تراوی چې کم دی نو فرض شي نو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا درې شپې چې کم دی نو د جمع سره تراوی دا ثابت شوي نو د تراو ترغیب هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړی دی او جمع هم صحابو له درې شپې کړې ده خو بیا د دې خطرې د وجې نه چې فرض نشي مسند د ابن حبان کی روایت ہے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو معامله هم دغه شانتی بیا چلیدا ثم كذلك كان في خلافت ابي بکر دغه شانتی بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خلافت کې هم دغه شانتی او خلکو وزان زنه جمعهتونو کې وړو ټولګو کې چې کم دینو تراوی کولی وصدر من خلافت عمر او د عمر رضی الله تعالی د خلافت په اولنی ابتدا کې هم دغه شانتی او حتی جمعهم عمر بن الخطاب على ابي بن كعب تر دې پورې چې عمر رضی الله تعالی چې کم دی ابي بن كعب چې دا صحابو کې لوی قاریو په د باندې صحابه را جمع کړل فقام بهم فی رمضان نو ابي بن كعب چې کم دی نو صحابو له چې کم دی رمضان مبارک قیام تراوی د جمع سره شروع کړي وکانه ذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد فی رمضان رمضان کې دا په یو قاری پسې شاته چې کم دی نو اولنی را جمع کېدل اولنی اجتماع د خلکو د هغې دور نه چې کم دی نو مسلسل تراوی بیا په یو قاری پسې چې کم دی نو دا شروع شي بهر کیف دا سنت تراوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت مؤکده وګرځېدې وذهن ته به دا اشکال راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراوی درې شپې کړي دي او نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دي کړي نو بیا خو په کار دا و چې دا سنت مؤکده نه وي بلکې دا تراوی درې شپې وي او نور چې کم دی نو بیا دومره لازمي نه وي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه عجیبه خبرې لیکلې ده چې سنت مؤکد هغې ته وایي چې په هغې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوام کړی همیشوالی کړی دغه همیشوالی بیا په دوه طریقې سره دی یو ته حقیقي او بل ته حکمي وایي حقیقي دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فعل چې کم دی د فعل له دوام ورکړی حسن او یو چې کم دی نو حکمي دی چې حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فعل له دوام نه ورکړی بلکې د هغې فعل د طرز او د رفتار نه داسې معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوام چې کم دی نو مطلوب نو اوس دا درې شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمع سره مونځ وکړو تراویح وکړې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل چې ما ته خطره او یره چې په تاسو فرض نشي نو د دې خبرې د رفتار نه او د طرز نه معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوام مطلوب نو دا هغه حکمي چې کم دی نو په دې باندې دوام شو مواظبت شو دا چې کم دی نو سنت مؤکده وګرځېدې وزنن خبره دومره ثابته شوه چې تراویح چې کم دی د دې فضایل هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت او د دې چې کم دی نو جمع هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت خو صرف د دغه یرې په بنیاد باندې رسول الله مبارک د دې نه اخوا بیا صحابو له چې کم دی نو د جمع سره تراویح ونه کړې وس دا خبره دریم نمبر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څو رکعاته تراویح کړي دي د تراویح تعداد چې کم دی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه څومره پورې ثابت دی څو رکعاتې کړي دي او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه فس چې کم دی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر هغه سنتو باندې خلفای راشدینو چې عمل کړي نو هغه بیا څو کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع کې د هغې نه پس بیا تابعین جمهور صحابه تابعین او تر دې وخته پورې چې کم دی نو تواتر سره دا څو رکعات چې کم دی نو روانې دي بیا په هغې باندې د امت اجماع او بیا چې کم دی نو عقلي دلایل نو اول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل دا واضح و چې رسول الله مبارک دا تراویح څو رکعاته وکړي نو د حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ روایت دی روایت چې کوم دی د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نه داسې دی چې خرج النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیلة فی رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان په یوه شپه کې راووتو فصلی الناس 24 رکعتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو له څلېرویشت رکعاته چې کوم دی نو مونځ وکړو څلېرویشت رکعاته مطلب دا چې څلور رکعاته فرض او شل رکعاته تراویح و اوتر بثلاثه او درې رکعاتې چې کوم دی نو وتر وکړل په دې کې دوه مسلې واضح شوې یو درې رکعاته وتر او یو شل رکعاته تراویح دا د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دا روایت دی د دې نه علاوه چې کوم دی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په مختلفو سندونو سره چې کم دی نو شل رکعاته تراویح په هغې کې هم ثابت دي یو روایت چې کم دی
مصنف د ابن ابي شیبه کې روایت چې کوم دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه سره چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان مبارک کې 10 رکعات تراویح او وتر کول. دا چې کوم دی نو یو سند د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه، دویم سند د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه امام طبرانی رحمت الله علیه چې کوم دی امام طبرانی رحمت الله علیه خپل معجم الکبیر کې هغه داسې روایت چې کوم دی نو راوړی دی دویم سند سره چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کې 10 رکعات تراویح او وتر چې کوم دی نو کول. دا دویم سند شو. او دریم سند سره د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه امام طبرانی رحمت الله علیه چې کوم دی معجم الاوسط کې داسې روایت راوړی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان مبارک کې 10 رکعات تراویح کولې د وتر نه علاوه د وتر سره 30 بیا جوړیږي. او بیا چې کوم دی نو څلورم سند سره د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دا چې کوم دی نو روایت مسند د ابن حمید کې هغه داسې چې کوم دی نو راوړی دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا ویوتر ب30 چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان مبارک کې 10 رکعات تراویح کولی او 3 رکعات چې کوم دی نو وتر به کول. دا سلور سند سره چې کوم دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت او یو روایت د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه د دین پته ولګیږي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل تراویح کې چې کوم دی نو دا 10 رکعات وزدلته کې بعضی خلک په دې روایتو په سند باندې چې کوم دی نو اعتراض کوي چې د دې سند چې کوم دی نو دا ضعیف دی. دا خبر ذهن کې یاد او ملحوظ ساتل پکار دی چې یو چې کوم دی نو میاش په اولنۍ شپه باندې لیدلی دې ته خلک چې کوم دی نو ګوري دوربینونو کې ګوري او درې بیا ګواهان هم سې کوي چې ګواهان څنګه او یو چې کله سپوږمۍ دا 15 شپې تور ورسي نو 15 شپه کې بیا د دې ګواهانو ته ضرورت نه. همدغه شانتي یو روایت دی. دا روایت چې کوم دی نو امت قبول کو نو چې کله امت قبول کو نو دې ته د اهل اصول په اصطلاح کې تلقی بالقبول وای. وسیو روایت ته چې کوم دی نو درجات التلقی بالقبول میلاو شو نو د دې بیا سند ته چې کوم دی دا غي صحت وغیرہ ته ضرورت نه دا غي ضعف کپاغه په سند کې نو هغه سند ته بیا چې کوم دی نو نشي کته چې کله د متن چې کوم دی نو دا امت قبول کو او دا قاعده چې کوم دی نو دا غنو اهل اصول چې کوم دی نو لیکل دا لکه قاضی شوکانی سے پنیل الاوتار کې دا قاعده باقاعده چې کوم دی نو لیکل دا غي سره سره چې کوم دی نو مشکات المصابیح شرح چې کوم دی التعلیق الصبیح باغې باندې ډېره تفصیلی گفتگو چې کوم دی نو دا کړې ده چې اعلم ان الحديث الذي رواه ابن عباس في 20 رکعتا چې ځان په هغه حدیث چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د 10 رکعاتو تراویح متعلق ذکر کړی دی الذي ضعفه ائمه الحديث هغه روایت چې د امامانو د حدیثو چې کوم دی نو دا ضعیف ګرځولې هو صحیح عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه بلکې د دې بنده ناچیز په نسبت باندې چې کوم دی نو حدیث صحیح دی. ځکه لما ذکره العلامة السیوطی رحمه الله تعالی فی تدریب علامه سیوطی رحمت الله علیه چې کوم دی نو تدریب کې ذکر کړی دی. قال فرمای قال بعضهم يحكم بالحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول چې حکم به د حدیث په صحت باندې لګولای کیږي یعنی حدیث په صحیح حسابي کله چې کوم دی نو دې ته درجات التلقی بالقبول چې کوم دی نو اصلي یعنی امت د حدیث چې کوم دی نو قبول کړي وان لم يكن له اسناد صحیح اگر کړه دی حدیث لپاره سند صحیح هم نه یعنی حدیث د حدیث سند چې کوم دی نو صحیح نه خو امت د حدیث قبول کړي دی نو دا حدیث چې کوم دی نو دا به صحیح حسابيږي. او بیا مخکې فرمای وقال ابن عبد البر فی الاستذکار ابن عبد البر چې کوم دی نو په استذکار کې ذکر کړي لما حکانی ترمذی ان البخاری الصح حدیث البحر هو الطهور ماؤه واهل الحديث لا يصححون مثل اسناده
دی چې کوم دی نو فرمایي چې ترمیزي چې کوم دی نو حکایت کړی دی بیان کړی دی چې امام بخاري رحمت الله علیه حدیث د البحر هو الطهور ماهو د سمندر چې د سمندر اوبه چې کوم دی نو پاکې دي دی حدیث ته امام بخاري صحیح ویلی دي الان کې محدثین د دې حدیث چې کوم سند دی دا قسمه سند چې کوم دی نو دې ته صحیح نه وایي لكن الحديث الذي عندي صحيح لیکن زما په نسبت د حدیث صحیح دی ولی لتلقي العلماء بالقبول دیو ته چې کوم دی د علماو د طرفنا د تلقي بالقبول درجه حاصله ده یعنی د امت علماو د حدیث قبول کړی دی وقال في التمهيد او تمهید کې چې کوم دی نو ویلي رویان جابر عن النبي صلی الله علیه وسلم حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړي چې الدینار 24 قراطا یو دینار دا سلیرش قرات ره قال وفي قول جماعة العلماء واجماع الناس على معناه غنى عن اسناده وزددي حدیث پدی حدیث چې کوم دی د علماء جماعت او د انسانانو اجماع چې کوم دی د دې د حدیث نه چې کوم دی نو دا مستغنی کړی دی یعنی د دې د سند نه د دې سند چې کوم دی اگر که صحیح نه دی خو چې جماعت د علماء د حدیث قبول کړی دی او د انسانانو د امت د خلکو په دې باندې اجماع ده نو د دې سند ته چې کوم دی نو دا به نه کتی کېږي عمده متن چې کوم دی نو خلکو قبول کړی دی چې دینار دا سلیرش قیرات دی او ونقل مثل ذلك عن ابن المبارک و استاذ ابي اسحاق الاسفراینی دا چې کوم دی نو دغه شانتي قاعده د عبد الله المبارک رحمت الله علیه او دا ابو اسحاق اسفرانی نه هم چې کوم دی نو دا منقول ده یعنی چې کم یو روایت ته درجه د تلقی بالقبول چې کوم دی نو حاصلی د امت علماء د حدیث قبول کړی نو بیا د دې سند ته چې کوم دی نو دا به نشي کتی اگر که د دې سند ضعیفي نو دی وایي فاذا كان الحديث يصحح بتلقي العلماء الصالحين واسکر علماء الصالحینو د تلقی بالقبول په درجه سره یو حدیث صحیح ګرځي چې صالحین او علماء چې کوم دی یو حدیث قبول کړي دا صحیح ګرځي نو فكيف لا يصحح بتلقي الخلفاء الراشدين وسائر الصحابه والتابعين وجمهور الائمه والمجتهدين وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن نو بیا به څنګه یو حدیث صحیح نه ګرځي چې هغه خلفای راشدین هم قبول کړی لکه شل رکعات تراو والا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما والا او دغه شان تمام صحابه قبول کړی تمام تابعین چې کوم دینو قبول کړی جمهور ائمه مجتهدین چې کوم دینو قبول کړی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته چې کوم یو سی مؤمنان خو غنینو دا د الله په نسبت هم چې کوم دینو خی نو چې د امت د علماو په قبلولو باندې یو حدیث چې کوم دینو دا صحیح ګرځي نو چې خلفای راشدین او صحابه او تابعین او ائمه مجتهدین او تمام مسلمانانو یو حدیث چې کوم دینو قبول کړي نو دا به څنګه چې کوم دینو صحیح نه ګرځي نو فحدیث ابن عباس فی 20 رکعتا لہذا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ والا روایت د شلو رکعات مبارکی الذي تلقى الخلفاء الراشدون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار دا چې کوم دی خلفای راشدین هم قبول کړي تمام صحابه او سابقین اولین مهاجرین انصار تمام چې کوم دی نو قبول کړي والذي استقر عليه الامر فی سائر البلدان والامصار تمام خارون و علاقو کې چې کوم دی نو پرې باندې عمل را روان دی نو احق بالتصحیح من حدیث البحر و اجدر بالتحسین من حدیث الدینار دا زیاد حقدار دی د صحیح والی او زیاد تحسین چې کوم دی نو لایق دی دا هغه دینار والا چې قیرات چې کوم دی نو سلیرش دینار دی او دا هغه سمندر دغه چې د سمندر او په پاکي دغه حدیث نه زیات چې کوم دی نو دا حقدار دی ځکه هغه د امت علماو قبول کړي دا خلفای راشدین او صحابه ټول قبول کړي نو د دې نه پته ولګی را چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل تراو کې شل رکعاتو چې دا مذکوره روایت چې کوم دی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ والا روایت مختلفو سندونو سره ذکر دی او څوک چې د دې په سند باندې جرح کوي نو دا د اصولو نه چې کوم دی نو ناخبره دي ځکه د دې تفصیل نه پته ولګی را چې دومره کثیر تعداد کې ټول امت چې کوم دی نو روایت قبول کړي دی نو د دې سند ته چې کوم دی نو دا به نه کتی کېږي په دې وجه شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چې کوم دی
هغه خپل فتاوی ابن تیمیه کې لیکلي چې قد ثبت ان ابی بن کعب كان يقوم بالناس 20 رکعتا فی قیام رمضان ويوتر بثلاث. دا خبر ثابت ته چې حضرت ابی بن کعب یعنی ان شاء الله مخکې وراشي عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم دی نو دغه ابی بن کعب خپل دور خلافت کې چې کم دی خلک پسې راغونډ کړل هم په دغه یو قاری پسې شاته ودرول. نو حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ با خلق القیام د 10 رکعاتو کو او دغه شان دي چې کم دی نو 3 رکعات به ویتر کول. فرآ کثیر من العلماء ان ذلك هو السنه. زیات علما چې کم دی نو وای چې هم دغه سنت 10 رکعاته تراوی کول 3 رکعات ویتر ذکر لأنه اقاموا بین المهاجرین والانصار ولم ينکره منکر. ذکر چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم دی ابی بن کعب پسې را خلک راغونډ کړل نو دا د مهاجرین او انصارو صحابو په مخ کې وکړل ولم ينکره منکر. چا چې کم دی انکار کوونکی د دین انکار نه دی کړی. ورنه صحابه کرامو په مخ کې براسي غلط کار عمر رضی الله تعالی عنہ کړو چې تراویح به د 10 نه چې کم دی نو کم او صحابه براسي غلی ناسو. په دې وجه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل نه ثابت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح 10 رکعات کړي. وسرازور خلفای راشدینو دورله خلفای راشدینو کې منګولو چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په دور کې هم اقسم عامله څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې او په اولنی خلافت په اولنی ورځو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی هم چې کم دی نو هغه سیمه عامله ورسته بیا عمر فاروق چې کم دی ابی بن کعب پسې حضرت تمیم داری چې کم دی در سره نائب امامو پریو پسې خلک راغونډ کړل. وسرازو چې خلفای راشدینو کې عمر رضی الله تعالی دور کې 100 رکعاته عمر فاروق رضی الله تعالی چې کم دی نو دا ابی بن کعب پسې شاته کړی دي. نو په دې وجه باندې مصنف د ابن ابي شيبه کې چې کم دی نو یو روایت ته فرمایي کانا ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینه 20 رکعتا ویوتر بثلاث. چې ابی بن کعب خلق رمضان مبارک په مدینه کې 10 رکعات تراویح کولې او 3 رکعات چې کم دی نو وتر به کول. او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باقاعده پر پس شاته چې کم دی نو ولاړو. پته ولګره خلفای راشدینو کې عمر فاروق عمل هم د 10 رکعاتو تراو. او دویم نمبر ثبوت دویم نمبر روایت هم دغه مصنف د ابن ابي شيبه کې امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی د چې کم دی نو بل روایت چې کم دی نو راوړي د یحیی ابن سعید پر روایت سره دی وای ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بهم 20 رکعتا. چې عمر رضی الله تعالی چې کم دی یو سړی ته حکم وکړ هغه سړی سوکو دا چې کم دی ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې یصلی بهم 20 رکعتا چې خلکو له 10 رکعات تراویح چې کم دی نو وکي. دا دو روایت شو چې عمر فاروق په دور کې چې کم دی نو 10 رکعات. و دریم نمبر چې کم دی نو روایت امام مالک رحمت الله علیه موطار امام مالک د چې کم دی نو په روایت د یزید ابن رومان سره دی وای کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا. چې خلق په د عمر رضی الله تعالی په دور کې چې کم دی نو دیو قیام کوو په رمضان مبارک کې ب23 رکعتا په 30 رکعات سره یعنی 3 رکعات وتر او 10 رکعات چې کم دی نو تراویح. او بیا سلورم روایت ابن ابي دنیا چې کم دی نو روایت نقل کړی دی د یونس ابن عبید په روایت سره دی وای کانوا یصلون فی شهر رمضان 20 رکعتا والوتر 3. چې دیو په رمضان مبارک کې چې کم دی نو 10 رکعات تراویح کولې او 3 رکعات چې کم دی نو وتر به کول. د عمر رضی الله تعالی په دور کې چې کم دی نو 10 رکعات تراویح په دې باندې چې کم دی نو پنځم دلیل امام ابو بکر فریابی د په روایت د حضرت صاحب ابن یزید سره چې کم دی نو داسې لیکلي چې کانوا یقومون علی عهد عمر ابن الخطاب فی رمضان 20 رکعتا. چې خلکو با قیام کو د عمر رضی الله تعالی په دور کې په رمضان مبارک کې د 10 رکعاتو ولكن كانوا يقرؤون بالمئتين في ركعة. یو رکعت کې به 200 آیاتونه وي. نو حتى كانوا يتوکؤون على عصيهم من شدة القيام. د سخت قیام د وجنا بدیو چې کم دی نو خپلو امساګانو ته او خپلو لاټو ته چې کم دی نو اټیکونه وال ډډې به یې والي. نو دا 5 روایت چې عمر رضی الله تعالی په دور کې چې کم دی تراویح 10 رکعاته. او بیا شپږم نمبر روایت امام بیهقی رحمت الله علیه چې کم دی دا ذکر کړی دی د چې کم دی نو د حضرت صاحب ابن یزید په روایت سره
دی وایي کنا نقوم فی زمان عمر ابن الخطاب. صاحب ابن یزید وایي چې موږ به قیام د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې کوو ب20 رکعتن والوتری په 20 رکعاتو سره او په وترو سره. دا شپږ روایت شو. او بیا وم روایت چې کوم دی دا په مصنف د عبدالرزاق کې چې دا هم د امام بخاري رحمت الله علیه استاد دی. دوم په روایت د حضرت صاحب ابن یزید سره روایت چې کوم دی نو راوړی چې کنا نصرف من القیام علی عهد عمر. موږ د عمر رضی الله تعالی په دور کې چې کوم دی د قیام نه د تراونه به دا چې کوم دی نو واپس شو. وقد دنا فروع الفجر سحر به نږدې شو. وكان القيام على عهد عمر 23 رکعتا. عمر رضی الله تعالی په دور کې چې کوم دی نو قیام یعنی تراویح دا 23 رکعات او 3 رکعات وتر او 20 رکعات چې کوم دی نو دا تراویح. د دې وو روایتو نه پته ولګېده چې خلفای راشدینو کې د عمر رضی الله تعالی په دور کې چې کوم دی نو تراویح دا هم 20 رکعات وي. او بیا د خونه او د مزې خبره ده چې کم خلق د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د روایت چې کوم دی نو غلط تعبیر کې او 8 رکعات تراویح د هغې نه ثابتوي. هم د دې حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په موجودګۍ کې د دې د حجرې مخې ته چې کوم دی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کوم دی نو دا 20 رکعات تراویح کړي دي. و ظاهره خبره ده که چېرته کې دا عمر رضی الله تعالی عنه غلطي کړې وې نو د ټولو ناولو اعتراض به پرې باندې حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کړی. او بیا په دغه وخت کې چې کوم دی لوی صحابه کرام چې کوم دی نو نور هم موجود دي. د صحابه لوی تعداد موجود دی خو عمر رضی الله تعالی عنه 20 رکعات کړي. پته ولګېده چې دا 20 رکعات د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دي. دا عمر رضی الله تعالی عنه 20 رکعات نه دي ایجاد کړي. د نبی علیه الصلاة والسلام هغه 20 رکعات چې کوم دی نو کړي او تمام صحابه چې کوم دی پرې باندې خاموش دي. پته ولګېده چې تمام صحابه نبی علیه الصلاة والسلام په 20 لیدلی. عمر رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت خلکو ته چې کوم دی نو ظاهر کړل. دا عمر رضی الله تعالی عنه د ځان نه دی بلکې عمر رضی الله تعالی عنه دومره وکړل چې نبی علیه الصلاة والسلام د کم خوف د وجې نه هغه جماعت پرېښودی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیا چې کوم دی هغه خلک جماعت طرف ته چې کوم دی نو را جمع کړل. خلفای راشدینو کې دا د عمر رضی الله تعالی عنه دور و. ول د عثمان رضی الله تعالی عنه دور چې د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې چې کوم دی نو تراویح دا 100 رکعات چې کوم دی نو دا ادا شوي دي. نو سنن کبرا د امام بیهقي رحمت الله علیه کې امام بیهقي رحمت الله علیه چې کوم دی صاحب ابن یزید په روایت سره چې کوم دی نو داسې فرمایي کانو یقومون علی عهد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فی شهر رمضان ب20 رکعتا چې دیو به قیام د عمر رضی الله تعالی په دور کې دا د 20 رکعاتو کو. قال او فرمایي وکانو بالمئین دیو به 100 آیتونه په یو رکعت کې وي. وکانو یتوکؤون علی عصیهم فی عهد عثمان ابن عفان رضی الله عنه من شدت القیام. د عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په دور کې چې کوم دی نو دیو باره سخت قیام د وجې نه خپلو همساګانو ته چې کوم دی نو ډډې والې وي. دې نه پته ولګېدل عثمان رضی الله تعالی په دور کې تراویح هم 20 رکعاته. وس اخرنی خلیفه حضرت علی رضی الله تعالی په دور کې چې کوم دی نو تراویح 100 رکعاته وي. امام بیهقي رحمت الله علیه چې کوم دی روایت دا را نقل کوي د ابو عبدالرحمن سلمی په سند سره. دی فرمایي روایت چې کوم دی نو سنن کبرا د امام بیهقي رحمت الله علیه کې عن علی رضی الله عنه دعا القراء فی رمضان. علی رضی الله تعالی عنہ قاریان رمضان کې چې کوم دی نو راوغوښتل. فامر منهم رجلا او بیا به پر هغه قاریانو کې یو سړي ته چې کوم دی نو حکم یې وکړ یصلی بالناس 20 رکعتا چې خلکو له 20 رکعاته وکړي. قال فرمای وکان علی رضی الله عنه یوتر بهم بیا به د 20 رکعاتو نه پس علی رضی الله تعالی دیوله چې کوم دی نو خپل وتر کول. نو پته ولګېده چې علي رضی الله تعالی عنه به وتر اخر کې خپله کول 20 رکعات او شاته چې کوم دی نو خپله ولاړو. د دې ځان اندازه ولګېده چې د خلفای راشدینو په دور کې 20 رکعاته شوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو 20 رکعاته کړي. او دغه شانتې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه یو بل چې کوم دی نو ثبوت امام بیهقي رحمت الله علیه چې کوم دی د ابو عبدالرحمن سلمی په روایت سره بل روایت چې کوم دی نو دغه شانتې راوړي سنن کبرا د امام بیهقي کې چې ان علی ابن ابي طالب رضی الله عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر رجلا یو سړي ته حکم وکړو ايصلي بالناس 5 تراويحات 20 رکعتا چې دا خلکو لا شپږ تراویح وکي. تراویحه چې کوم دی نو تراویحه دا دمې ته ویلی شي
او بیا چې کوم دی نو 15 ترویحات تراویح دا د دې جمع دي نو 15 ترویحات چې کوم دی نو دا 20 رکعاته تراویح چې کوم دی نو دا ورله وکړي. او دغه شانتې دریم روایت چې کوم دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د 20 رکعاتو په ثبوت کې مصنف د ابن ابي شیبه کې چې کوم دی داسې روایت دی چې ان علیا امر رجلا علی رضی الله تعالی یو سړي ته حکم وکړو یصلي بهم فی رمضان 20 رکعتا چې دا کس چې کوم دی دا قاری خلکو له چې کوم دی نو 20 رکعاته تراویح وکړي. نو دغه شانتې د دین اندازه ولګي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فعل 20 رکعاته خلفای راشدینو 20 رکعاته کړي. د خلفای راشدین علاوه چې کوم دی نو جمهور صحابه کرام عمل چې کوم دی نو دا سو صحابه کرامو 100 رکعاته چې کوم دی نو دا کړي. نو مصنف د ابن ابي شیبه کې د حضرت زید ابن وهب په روایت سره چې کوم دی نو داسې راوړي دي چې کان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یصلی بنا فی شهر رمضان چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو موږ له رمضان مبارک کې مونځ کوو فینصرفوا علی لیل تراونه چې به واپس شو نو لا شپه به پاتې. وقال الاعمش کان یصلی 20 رکعتا ویوتر ب30. اعمش وی چې د 20 رکعات تراویح کول او 3 رکعات چې کوم دی نو دا به وتر کول. نو دا د صحابو چې کوم دی د دیونه ثابت شو چې 20 رکعات تراویح وز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس خلفای راشدین بیا صحابه جمهور داغو نه پس چې کوم دی نو تابعین وز د تابعین یو څو حوالجات پیش کوو چې د تابعینو په دور کې تراویح دا 100 رکعات وي. نو د تابعینو په دور کې ابن ابي ملیکه رحمت الله علیه دا تابعی د امام ابن ابو بکر ابن ابي شیبه یعنی د امام بخاری رحمت الله علیه استاد چې کوم دی خپل کتاب مصنف د ابن ابي شیبه کې د حضرت نافع په روایت سره د چې کوم دی نو روایت نقل کوي چې کان ابن ابي ملیکه یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتا. نافع وی چې ابن ابي ملیکه وا مونږ له چې کوم دی نو مونځ کوو په رمضان مبارک کې 20 رکعاته وی مونږ له چې کوم دی نو کولی. او دغه شان د مصنف د ابن ابي شیبه کې دا په روایت د سعید ابن عبید د حضرت علی ابن ربیعه رحمت الله علیه د فعل را نقل کوي چې 200 رکعات تراویح کړي. دا بل تابعی ان علی ابن ربیعه کان یصلی بهم فی رمضان 5 ترویحات ویوتر ب3 چې د بجې کم دی 15 ترویح کول یعنی 20 رکعات تراویح او 3 رکعات چې کم دی نو وتر به کول. تابعینو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شاګرد مشهور شاګرد داغه نوم دی شتیر ابن شکل. امام بیهقی رحمت الله علیه چې کوم دی داغه مطابق داسې راوړي چې روینا عن شتیر ابن شکل دا حضرت شتیر ابن شکل رحمت الله علیه مطابق روایت دی وکانه من اصحاب علی رضی الله عنه چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د شاګردانو ده انه کان یؤمهم فی شهر رمضان ب20 رکعتا ویوتر ب3 چې د بجې کوم دی خلکو لا رمضان مبارک کې امامتی کوله د 20 رکعات او 3 رکعات چې کوم دی نو وتر. او همدغه شانتې چې کوم دی مصنف کې مصنف د ابن ابي شیبه کې چې کوم دی د مطابق داسې راغلی دي د عبد الله ابن قیس پر روایت سره چې عن شتیر ابن شکل انه کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر چې دبا 20 رکعات تراویح خلکو له کول او دغه شانتې وتر چې کوم دی نو دا به کول. او دغه شانتې یو بل مشهور تابعی چې کوم دی حضرت سوید ابن غفله دغه مطابق امام بیهقی رحمت الله علیه چې کوم دی روایت راوړي راوی چې کوم دی نو فرمایي کان امنا سوید ابن غفله فی رمضان فیصلی 5 ترویحات 20 رکعتا چې دبا مونږ لا رمضان مبارک کې چې کوم دی نو 15 ترویح یعنی 20 رکعات تراویح کولې. نو دا د تابعینو نوم پته ولګېده چې د دیو چې کوم دی نو تراویح دا 20 رکعات کړي. مشهور تابعی چې هر کتاب کې ردنوم چې نو دا موجود حضرت سعید ابن جبیر رحمت الله علیه. امام طبرانی رحمت الله علیه چې کوم دی د رده مطابق فرمایي کان سعید ابن جبیر یصلی بنا فی رمضان 24 رکعتا. راوی وی چې سعید ابن جبیر با موږ له رمضان مبارک کې چې کوم دی نو 30 رکعات کول یعنی 4 رکعات چې کوم دی نو فرض او 20 رکعات تراویح. وکان یوتر ب3 او د بجې کوم دی نو 3 رکعات موږ لا وتر کول. یو بل مشهور تابعی ابو البختری رحمت الله علیه دغه مطابق چې کوم دی مصنف ابن ابي شیبه کې چې کوم دی داسې روایت ته
چې انه کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان و یوتر ب3 د بشل رکعات کول یعنی 15 تراویح به کول او 3 رکعات چې کم دینو د بعد ویتر کول. دغه شانتی حضرت حارث رحمت الله علیه بارکه دغه بارکه مصنف کې چې کم دینو روایت موجود ده چې انه کان یؤم الناس خلق له امامتی کول فی رمضان باللیل رمضان کې چې کم دینو د شپې به 20 رکعاتن و یوتر ب3 او د بشل رکعات چې کم دی تراویح کول 3 رکعات به ویتر کول و یقنط قبل الرکوع او دعای قنوت په د رکوع نه چې کم دی نو مخکې وي. د دې نه پته ولګیره چې د ګڼو تابعینو یعنی د ټولو تابعینو چې کم دی په دور کې شل رکعاته دا چې کم دی نو چلیدلی دي لکه ابن ابي دنیا چې کم دی په روایت د یونس بن عبید سره داسې روایت را نقل کړی دی و شهدت الناس قبل وقعت ابن الاشعث زر واقع د ابن اشعث چې را په 43 هجری کې شوه دا غې نه مخکې چې کم دی نو خلکو تعذیر شوم نو وهم فی شهر رمضان دیو رمضان کیو یعنی رمضان میاشت وه. فکان یؤمهم عبد الرحمن ابن ابي بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی عبد الرحمن چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي او دغه شان دی وسعید بن ابي الحسن سعید بن ابي الحسن و مروان العبدي فکانو یصلون بهم 20 رکعاتن د ټولو خلکو له چې کم دی نو 20 رکعات تراویح به کولې. نو د ګڼو تابعینو نه دا معلومه شوه چې 20 رکعات تراویح چې کم دی نو دا کړي وس دا پته ولګېده نبی علیه الصلاۃ والسلام 20 کړي خلفای راشدینو 20 کړي جمهور صحابو چې کم دی نو 20 کړي تابعینو چې کم دی نو 20 کړي دي او په دې 20 باندې د امت چې کم دی نو اجماع ده د امت اجماع او په کوم سیز باندې چې امت اجماع وکړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته ابن ماجه کې چې ان امتی لا تجتمع علی ضلالة زما امت چې کم دی نو په ګمراهۍ باندې نه راجمع کی او فاذا رأیتم اختلافا کله چې تاسو اختلاف په یو مسله کې وینئ نو فعلیکم بالسواد الاعظم تاسو سره سواد اعظم د لوی جماعت چې کم دی هغه لازم ونسئ. نو اوس موږ دنیا کې ګورو حرمین کو ګورا د دنیا مشرق مغرب شمال جنوب ټولو کې چې کم دی نو 20 رکعات په اختلاف دی او شرذمة قلیلون د یو معمولی غونته کې جماعت او ډلې چې هغو پرې کې اختلاف کړي نو پرې باندې د امت اجماع ده. لکه امام ترمذی رحمت الله علیه چې کم دی سفر مای ترمذی شریف کې چې اختلف اهل العلم فی قیام رمضان وګورئ دی کې به د 20 رکعاتو نه کم چا اختلاف نه کړی البته چې کم دی نو زیاتو کې شوی دی. نو امام ترمذی رحمت الله علیه اختلف اهل العلم فی قیام رمضان رمضان په قیام کې تراو کې علماء اختلاف کړی دی فرآ بعضهم ان یصلی 41 رکعاتا مع الوتر چا چې کم دی نو 41 وتر سره کړي انشاءالله د دې به هم تفصیل چې کم دی نو ذکر کو چې راولي وهو قول اهل المدینه دا د اهل مدینه چې کم دی نو قول دی ځکه مکه کې به د 4 رکعاتو په منځ کې دومره وقفه وکړه دومره وقفه چې کم دی نو دا به وکړه چې طواف په دیو کوونو مدینې والو به 4 رکعاتو په منځ کې چې کم دی 4 رکعاتو نه پس 4 رکعات نفل چې کم دی نو بیا ځانله کول. والعمل على هذا عندهم بالمدینه مدینه کې چې کم دی نو د دیو عمل هم په دغه 41 باندې دی. وس دا زیاتو کې اختلاف شیخ خو کمو کې ګورې نه رشوی و اکثر اهل العلم ما روی عن عمر وعلی وغیرهما من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم 20 رکعاتا د زیاتو عمل چې کم دی نو داره کم چې د عمر رضی الله تعالی عنہ عملو کم چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ چې کم دی نو عملو وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا ادركت ببلدنا بمکه یصلون 20 رکعاتا دغه قول چې کم دی سفیان الثوری عبد الله بن المبارک امام شافعي او دغه شان امام شافعي سیبی چې ما په خپل خار کې مکه کې چې کم دی نو خلک هم په دې لیدلي چې دوی به 20 رکعات چې کم دی نو تراویح کولې. او دغه شانتي حافظ ابن عبد البر وی وقال الثوري وابو حنيفه والشافعي واحمد بن داود قیام رمضان 20 رکعات سوى الوتر دا ټول ائمه چې تراویح چې کم دی د وترو نه علاوه 20 رکعات لري لا يقام باكثر منها استحبابا د دین زیات قیام چې کم دی نو دیو به بهتر نه ګڼو. او دغه شان دي چې کم دی نور حوالجات پرې باندې تابعین صحابو اقوال چې کم دی نو ذکر کړي دي. بهر کیف د دین معلومه ده شوه چې خیر القرون کې چې کم دی نو د 20 رکعاتو تراوونه چا کمی نه دي کړي. پرې وجه مسلم شریف لو شارع امام نووي رحمت الله علیه وی اعلم ان صلاه التراویح سنه بالاتفاق العلماء
پرې خبر ځان پوه کا چې صلات تراویح د علماو اتفاق ته چې دا سنت دی وهي 20 رکعتن دا 20 رکعت یسلمو من کل رکعتین هر 2 رکعت پس چې کوم دی نو سلام دا به چې کوم دی نو ګرځول کېږي د دې ټولو نه پته ولګېده چې تراویح چې کوم دی نو 20 رکعت لري نو د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو د تابعینو خلفای راشدین او دغه شان دي چې کوم دی ائمه مجتهدین د هغو تذکره نه کوو خبره اوږدېږي خو صرف عقلي دلایل چې کوم دی نو 3 بیانو پرې باندې چې عقلي دلایل چې کوم دی نو په دې چې دا تراویح دي دا 20 رکعت شي زمونږ مشهور د فقه حنفي کتاب بحر الرایق کې هغې کې د دې حکمت داسې لیکلی دی چې ګوره شپه او ورځ کې منځونه فرایض او واجبات دا چې کوم دی نو 20 رکعت لري فرایض واجبات دا ټوټل 20 رکعت لري او دا تراویح دا چې سنت ګرځولی شوي دي دا د دې دپاره چې په دې سره تکمیل د فرض وشي که د انسان نه فرایضو کې څه کوتاهي راشي نو په دې سره به تکمیل وشي نو چې فرایض او واجبات 20 رکعته نو عقل دا مني چې دا 20 رکعت یې دې دپاره تراویح هم چې کوم دی نو دا شي د هغې سره سره چې کوم دی منصور ابن یونس حنبلي د یو خپل مشهور کتاب کشف القنا کې د داسې حکمت چې کوم دی نو لیکلی دی چې ګوره شپه او ورځ کې چې کوم دی نو منځونو سره سنت مؤکده چې کوم دی نو دا لس دي و چې رمضان مبارک میاشت راله وسو عقل دا وایي چې دا خود عبادت میاشت نو پرې کې کم از کم 2 شي نو 20 رکعت شو او شاه ولی الله صاحب چې کوم دی خپل مشهور کتاب حجت الله کې داسې چې کوم دی نو لیکلی دي چې نبی علیه الصلاة والسلام به د شپې چې کوم دی نو 11 رکعت 8 رکعت چې کوم دی تهجد او 3 رکعت وتر او د امت په نیکانو باندې هم دغه لازم کړي دي و چې کله رمضان مبارک میاشت راله نو د شپې قیام د دې چې کوم دی نو ډبل پکارو ځکه 20 رکعت چې کوم دی نو تراویح شوي بهر کیف د دې تراویح د دې نوم نه هم چې کوم دی نو پته لګي ځکه تراویح موږ وایو دا جمع دی د ترویحتون نو 4 رکعت پس چې کومه دمو شي دا ترویحی 8 رکعت پس چې کومه دمو شي نو دا ترویحتینی او کله چې دا 12 رکعات ورسي نو دی باندې ایله چې کوم دی نو د تراویح د نوم اطلاق کیږي ځکه 4 رکعت 8 رکعت پس چې کوم دی نو دا ترویحتینی نو دا سره سره نبی علیه الصلاة والسلام نه فضایل ترغیب د رکعتونو د تعداد چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام عمل خلفای راشدینو جمهور صحابات تابعین او د تمام امت پرې باندې چې کوم دی نو اتفاق را روان دی الله تعالی دې موږ له پرې مذکورو روایتو باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي